अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه امید کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. موږ په اس پی ایس ایس کې تر یو حده پورې ډسکشن کړی و چې کوم د دې چې کله موږ کولاو کو دا ښکاري څنګه او دا د څه دپاره یوز کېږي او دا موږ څنګه یوز کوو. نن په اس پی ایس ایس کې موږ دا زده کوو چې په اس پی ایس ایس کې فار ایگزامپل موږ ریسرچ کو. فار ایگزامپل زه ریسرچ کوم، زما ملګري ریسرچ کوي، زما ټیچر ریسرچ کوي، یا څوک اے بی سی ډي څوک هم ریسرچ کوي، نو هغه به د ریسرچ هغه کوېسچنر یا سکیل به څنګه انټر کوي په اس پی ایس ایس کې، او د هغې دپاره به ډیټا څنګه انټر کوي. د ټولو نه مخکې زه چې کوم سټیپس تاسو ته ښیم دا به ځان سره دا ولیکئ، یا مطلب دا ویډیو بار بار ګورئ نو تاسو ته به بیا اساني. ټول نه مخکې ویریبل ویو ته راشئ. دلته چې کله ویریبل ویو ته راغلی نو دلته کې به خپل تاسو ویریبلس لیکل سټارټ کوئ. مطلب زموږ سره داسې طریقه کار یا اغزیات کر چې دلته کې مونږ خپل ډیموګرافیک ویریبل لیکو. ډیموګرافیک ویریبل وسه ته وایي؟ ډیموګرافیک ویریبل زموږ هغه دي چې هغه کې مونږ هغه ډیموګرافیک ویریبل کې هغه پرسنل انفارمیشن والا راځي، لکه جنډر، ایج، سیمسټر، ډیګري، یا مطلب داسې ریلیټډ کم چې لکه د کوېسچنر حصه نه وي خو د ډیموګرافیک شیټ حصه. یو د کوېسچنر اوریجنل خپل کوېسچنز دي، آیټمز دي، او یو دا ډیموګرافیک آیټمز دي. ډیموګرافیک آیټمز چې هم دي دا هم د ریسرچ یا د کمبینیشن یا د بوکلیټ حصه، خو دلته کې چې دی نو مونږ جرنل خبره کوو. نو دلته کې مونږ څنګه انټري کوو؟ دلته کې مونږ جرنل، دلته کې مونږ هغه نوم چې دی نو صرف لیکو د دې دپاره چې مونږ ته پته ولګي چې دا څه دی، او دلته کې بیا د لیبل کې دا نیم، او دلته په دې لیبل کې هغه مونږ کمپلیټ لیکو. فار ایگزامپل زه دلته لیکم د ډیموګرافیک شیټ هغه جنډر که نه، مونږ په هغې کې جنډر خبره کوو. دلته ما جنډر ولیکو، نو بیا چې کله زه لیبل ته راشم نو دا به بیا زه داسې وکړم چې جنډر اف د ریسپونډنټ، ټیک شو، دا ما ولیکو. ټیک ده. اوس دا نورې خبرې هم کوو چې دې کې څه امپورټنټ دي. په دې کې زه تاسو ته ښیم چې کم امپورټنټ دي زیات کر. په دې کې چې دی دا ډیسیمل پوینټ بیا زیات کر مونږ ریموو کوو، 0 ته رارسو، دا 2 بای ډیفالټ. په دې کې چې دی نو په دې کې دا میجرمنټ او دا ویلیو چې دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی. دا ټایپ هم امپورټنټ دی، خو دا دومره نه دی امپورټنټ څومره چې دا ویلیوز او دا میجرمنټ چې دی دا امپورټنټ دی. دا اوس کوو چې دا څنګه کېږي. کله چې مونږ جنډر امپلیمنٹ کو نو مونږ ته وایو چې کله مونږ په ریسرچ کې انټري کوو، کله چې مونږ د خلکو نه کوېسچنر واپس راخیستې او د هغې مونږ ډیټا خېجو دې ته، نو هغه کې ورته زه وایم په ویلیو کې چې کله درته زه ووایم چې 1 نو د دې 1 مطلب به چې میل، ټیک ده، او چې کله درته زه وایم چې 2 نو د 2 مطلب به فیمیل، ټیک ده. دا زمونږ ویلیوز شو. زه اوس اوکې ووایم دلته کې، ټیک شو. اوس چې کله زه د ډیټا ویو ته راشم، ټیک ده، او دلته ول زه 1 ورکم، ټیک ده، څه ول ورکم 1، نو دلته کې ما ته داسې اوکې. اوس بیا زه 1 ورکوم داسې 1. فار ایگزامپل ما 1 ورکو، ډبل 1 پکې راغی. فار ایگزامپل دلته زه 1 ورکوم، دلته کې دی له زه 1 ورکوم، ټیک ده. دا بعضې نیم ټیم کې مسله کوي، خو دا زه دی له زه 1 ورکوم 1، ټیک ده. بیا لاندې زه 2 ورکوم، لاندې بیا زه 1 ورکوم، ټیک ده. اوس دلته کې اوس تاسو ګورئ دلته کې 1 2 1 خو زه ورکوم، خو دا ولې زه 1 2 1 ورکوم؟ لکه دا د دې د وجې چې دلته ورته ما په ویلیو کې لیکلي دي چې کله 1 نو د هغې مطلب دی چې میل، او چې کله 2 د هغې مطلب یې فیمیل. اوس راځو چې دا ګورو چې آیا دا ټیک دي که نه دي. نو دلته کې به موږ په دې نشان باندې ویلیو لیبلز باندې به کلیک کړو، دا موږ ته ښیي چې دا تا څه ویلي دي هغه دا دي، ټیک ده. اوس واپس ځو دلته کې چې دا مونږ ولیکل دا ډیموګرافیک ویریبل مونږ خپل څه کړه کمپلیټ هم کړه. چې کله مونږ ډیموګرافیک ویریبل خپل کمپلیټ کړه نو اوس به مونږ څه کوو؟ ښه جي، دلته کې مونږ جنډر انټري وکړه. اوس د جنډر نه لاندې تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو سره څه لیک دي. اکثر مونږ لیکلی ایج، ټیک ده، داسې مونږ لیکلی چې ایج یا داسې نور څه هم لیکلی، ټیک ده. دا پکې بیا تاسو په دې ایج کې داسې لیکلي، تاسو دې مطلب کیټګریز هم ورکولی شئ چې مطلب ستاسو څومره ایج دی، د 3 کاله دی، 15 کاله دی، 20 کاله دی، 30 کاله دی، که هر څو کاله دی، ټیک ده. مونږ اوس راځو د دې دپاره به مونږ څه کوو؟ ښه، اوس دې ځای کې راځو میجرمنټ ته. په میجرمنټ کې دا یې که نه چې کله دا زموږ سره جنډر وي نو دا زموږ سره په څه کې راځي؟ په دا هم په سکیل کې راځي. جنډر مونږ اکثر زیات کر داسې لیکلی چې 1 2 3 باندې مونږ جنډر لیکو، نو دا به زموږ سره په سکیل کې راځي نارملی. کله چې مونږ یو څه په آرډر کې لیکو، مطلب آرډر وایزي،
لکه مطلب سیمسټر چې نو دا بیا زموږ سره په آرډینل کې راځي ټیک ده. فرست سیکنډ تھرډ آرډر دی. بیا کله چې زموږ سره یو سټیټمنټ یو خبره لیکلی نو هغه زموږ سره بیا په نامینل کې راځي. فار ایگزامپل دلته کې کما دلته اوس ورکړي وي چې نیم، نو دا زما سره بیا په څه کې راته په میجرمنټ کې دا زما سره راته په نامینل کې. اوس زه د سکیل خبره کوم، نو سکیل چې کله موږ په پوینټس کې خبره کوو یا مطلب په نمبرز کې داسې خبره کوو چې ریسپانس ریټ په هغې باندې راځي، نو هغې دپاره موږ سکیل یوز کوو ټیک ده. ایج چې دی ایج زموږ سره په آرډینل کې راځي ځکه چې د ایج یو آرډر دی ټیک ده. اوس چې دی نو دلته کې زموږ سره موږ بل پوینټ لیکو ټیک ده. ایج ته خو موږ داسې په ویلیو کې هم لیکلی شو، اکثر زموږ سره ما په ریسرچز کې داسې هم لیدلی دي چې ځینې ریسرچز هغوی څه کړي داسې کړي چې خپل ریسرچ کې د ایج کټګریز ورکړي. لکه مطلب وایي چې د 15 نه 20 سالو پورې دا یوه کټګري شوه، د 20 نه 30 پورې بله شوه، او د 30 نه 40 پورې بله شوه. دغه خو نورې خبرې دغه به ډسکشن کوو، راځو خپل کوېسچنیر اوس انټري کوو. فار ایگزامپل زما ډیموګرافیک ویریبل دیزې پورې یو 15 شپږ اووه اته دي څومره دي هغه ما انټر کړه کمپلیټ شو. زه به اوس د دې ځای نه شروع کوم چې زه به اوس کوېسچنیر خپل څنګه انټري کوم ټیک ده. نو په کار ده چې هغې دپاره مونږ پراپر انټري وکړو، د هغې دپاره پراپر طریقه کار وکړو. نو هغه به مونږ څنګه کوو، زما سره یو کوېسچنیر دلته کې ما اوپن کړی دی، پروکراسټینیشن کوشنټ په نوم باندې دی ټیک ده. دلته کې زما سره څو کوېسچنز دي، په دې کې 9 کوېسچنز دي او دا زه غونډ انټري کول غواړم ټیک ده. د ټولو نه مخکې به زه په دې SPSS کې دی له ورکړمه چې Q_1 ټیک ده. Q_1 دا ول ما څه ورکو، دا ول ما جسټ ایز ا نیم ورکو. دا زه اوس دې ځای ته کاپي کولی هم شم، خو دا به داسې کاپي کوئ چې دې کې به دننه کلیک کوئ او په دننه کلیک باندې به تاسو داسې لاندې راځئ. خو مسله به بیا دا وي چې په دې کې تاسو دننه کلیک کوئ او دا 1 دی نو دا به 2 شي ټیک ده، ځکه چې ډوپلیکیټ SPSS نه مني. دا به 3 شي ټیک ده. دا تاسو بیا داسې چینج کولی شئ ځان له چې څنګه طریقه کار باندې تاسو ته اساني هغه تاسو کولی شئ. اوس دلته کې ما انټري وکړه ټیک ده. زه زر انټري کوم چې دا ټایم چې دا ویسټ نشي یا دا ویډیو لینتي نشي. بیا چې کله ویډیو لینتي شي نو څوک بیا په شوق باندې نه اوري ټیک ده. اوس راځو سوري 9 کوېسچنز و زموږ سره، سوري دا 8 دی، دا ما 9 انټر کړی دی. دا زما سره ولې نه انټري کېږي، دا زما سره 9 نمبر کوېسچن شو ټیک شو. 9 کوېسچنز ما انټر کړه. څو کوېسچنز ما انټر کړه 9، صرف نمبر یې مې ورکړی 9 د پورې ټیک ده. دا خو ما انټري وکړه. اوس به زه څه کوم، اوس په دې دپاره زه طریقه کار برابروم. ټول نه مخکې خو دا ټول به زه سکیل ته واړوم ځکه چې دا سکیل دی، دا خو موږ میجرمنټ کوو د پوینټس ټیک ده. دا په پوینټس کې موږ میجر کوو نو ځکه په سکیل کې راځي ټیک ده. اوس او دا زموږ سره آیټمز دي نو آیټمز ټول په سکیل کې راځي. ښه اوس دلته کې موږ د دې دپاره هغه سټیټمنټ راوړو چې د دې هغه څه سټیټمنټ دی. نو د سټیټمنټ دپاره موږ څه کوو، زو هلته د دې سټیټمنټ دا دی ټیک ده. دا به مکمل موږ کاپي کړو تر سره د دې 1 پورې ټیک ده. دا 1 پکې زه ولې کاپي کوم، دا به موږ زه به تاسو ته په نیکسټ ویډیوز کې وایم چې دې سره دا نمبر زه ولې کاپي کوم ټیک ده. دا ډېر زیات په کار راځي. دغه ټول آیټمز به موږ نمبر په نمبر داسې راواړو ټیک ده. تاسو دا نمبر په نمبر دا آیټمز ما راواړول ټیک ده. دلته کې موږ په اسانه باندې راوړو ټیک ده. آسان طریقه دا ده چې دې ځینې کاپي کوئ او هلته کې پیسټ کوئ ټیک ده. د آیټمز ټول ما راواړول، دلته 9 آیټمز دي چې کله ما دا ټول راواړول. خیر دا ویډیو به لږه لینتي کېږي خو دا ډېر زیاته امپورټنټ ده، نو ځکه دې دپاره ما شارټ کوېسچنایر هم سلیکټ کړی. ما یې چې دونه نه لینتي کېږي. تاسو سره کېدای شي داسې کوېسچنایر هم وي چې په هغه کې 90 آیټمز وي، داسې کوېسچنایر هم وي چې په هغه کې 60 آیټم وي. نو دا خو ما صرف د 9 آیټم والا انټر کو چې پته یې په اسانه باندې تاسو ته لګي او دا ویډیو لینتي کېږي نه. ښه جي زر انټري کوو. دا تاسو به اوس بور شئ په دې ویډیو باندې، خو اینی هاو امپورټنټ ده. مانه پکې په منځ کې یو پاتې شوی دی که څنګه، سوري دلته کې ما د ایج مخې ته یو انټري کړې ده. نو دا به اوس بیا مو ښکته راکوزو. دا به زه د دې ځای نه کاپي کوم او دا به زه 8 مخې ته ولیکم. د دې دا به زه کاپي کم، دا به زه دلته کې دې ته راکوز کم. د 6 دا به زه ټول کاپي کم، یا مطلب زه داسې هم کولی شم
ټیک شو. دغه شان به تاسو خیال کوئ اکثر مونږ غلطه انټري وکړو. غلطه انټري مطلب دا نه چې مونږ نمبر غلطي ولیکو، دې ځای کې د ټیکس ته مونږ مخامخ صحیح انټري ونه کړو، نو د هغې د وجې زموږ سره په ریزلټ باندې یا زموږ سره په سکورینګ باندې د دې افیکټ راولیدی شي. ټیک ده. ښه دا 9 انټریز ما وکړه. اوس په دې کې چې کوم سکورینګ والا ایریا ریجن پاتې شو، دا چې دی دا په اوس نه کېږي، دا چې کله مونږ ډیټا انټري کوو دې ته دا به پکې الګ کوو، خو اوس مونږ راځو صرف دې ته دا لیبلینګ کوو چې په لیبلینګ کې به مونږ دې ته څه لیکو. اوس په دې لیبلینګ کې دې ته د ویلیوز کې مونږ دې ته سوري دا لیکو که نه چې زه ورته وایم دلته کې زما سره لیک دي چې یو کس دا مطلب دا چې یو کس دا خبره وکړه چې ون یې ووې نو د ون به دا مطلب وي. ټیک ده. زه ورته وایم چې ون نو د ون به دا مطلب وي. دا ما چې کوم کاپي کو دا 8 کې. ټیک شوه. صحیح ده. دلته کې دا 0 سره ولې راځي ځکه چې دا ډیسیمل پوینټ مونږ نه دی ریموو کړی. اوس 2 اوس د 2 دپاره به تاسو د کوېسچنیر د خپل ریسپونډ چې کوم لیکل شوي دي دا به را اوچت کوئ او تاسو به دا دلته پوټ کړئ. ټیک ده. 8 2 شو. زر کول غواړي چې دا ټایم دلته به بیا 3 چې څومره ریسپانسز دي ستاسو سره دا مطلب هغه تاسو ته لیکلي چې دا 3 نمبر شو، دا 4 دا لیکټ سکیل دی، دا ستاسو اګریمنټ لیول چیک کوي یا که هر یو سکیل دی. که فار ایگزامپل لیکټ سکیل نم دی نو مختلف سکیلز کېدی شي. ټیک ده. صحیح ده. دا لاست یو مونږ انټري کوو. دا زموږ سره څوم شو 5 نمبر شو، دا یې زموږ سره لیکل شو. ټیک ده. اوس دا مونږ وکړه اوکې به کو. ټیک ده. اوس مونږ غواړو چې دا مونږ دې ټولو ته لاندې امپلیمنټ کړو ځکه چې دا ټول د یو شان دي. اوس بیا مونږ غلطي څه وکړه، دا خیر دی دا مونږ د دې مخې ته بیا ولیکل، خو دا اوس د دې نه زه لرې کوم، دا به زه د دې ځای نه کاپي کړم، دا د دې ځای نه کاپي کېږي، دا به زه د دې ځای نه کاپي کړم. کاپي به کړم دا ټول به زه سلیکټ کړم د دې ځای پورې او زه به کنټرول یو وایم ټولو ته راغله. ټیک شو. د دې نه به زه ډیلیټ کړم. ټیک ده. دا به زه سلیکټ کړم. کله ناکله پکې دا SPSS دغه شي دا به زه لرې کړم. ټیک ده. داسې هم لرې کېږي. اوس پې دغه ځای کې ډیلیټ کار نه کوو نو ځکه ما داسې دغه لرې کړه، مینولي لرې کړه. ټیک ده. که نه داسې پې چې تاسو کلیک کوئ که نه نو دلته دلته پکې هغه آپشن نشته دی یو کې. ټیک ده. دا لیکل خو ما وکړه، دا هر څه ټیک شو. ټیک ده. اوس د دې نه دا ډیسیمل پوینټ به هم زه لرې کړم. ډیسیمل پوینټ ته لرې کومه. ډیسیمل پوینټس ما لرې کړه. دا ټول ډیسیمل پوینټ دي تاسو لرې کړئ نو دلته کې به زموږ سره بیا اساني شي. هلته کې هم دا 0 چې دي دا ترې ختمیږي. ټیک شو. ډیسیمل پوینټ ما لرې کړه. دا لیکل خو ما اوس وکړه. اوس په ډیټا ویو ته راځم او کوم طریقه کار چې ما کوېسچنیر د چا نه فیل کړی هغه به زه دلته انټري کوم. فار ایگزامپل د هغه جینډر چې دی هغه میل دی 1، ایج چې دی نو د هغه 22 دی فار ایگزامپل. ټیک ده. او کوېسچن 1 ته د ریسپانس 4 دی، دلته دې ته 3 دی، دې ته 5 دی، دې ته 4 دی، دې ته 1 دی. هغه ریسپانس چې زمونږ هغه کوېسچنیر ته ګورو هغه انټري کوو. دلته کې داسې انټري کوو. صحیح ده. او داسې انټري کوو، هغې ته ګورو، د هغې مطابق بیا خپله انټري کوو. ټیک ده. او دا فایل به اوس څنګه سیو کوو نو دا فایل به مونږ دې ځای ته لاړ شو، فایل کې به مونږ په سیو باندې کلیک کړو. ټیک ده. دا چې کله مونږ سیو کوو نو دلته کې دې له مونږ نوم ورکړو نو مونږ زه به ورکړم دې له چې مطلب ټیسټ یا پریکټس په نوم باندې پریکټس 1 به ورکړم. ټیک شو. پریکټس 1 مې ورکړو. دې ته اوس زه ځای ښیم چې کوم ځای کې سیو کوم. زه ورته وایم که نه چې په جي فولډر کې بیا راته سیو کې په لوکل ډیسک کې. ټیک ده. او دلته کې که لوکل ډیسک کې ولې زه جدا فولډر جوړم هم جوړولی شم او دا به دغه وي. بیا به زه څه وایم سیو آپشن به پې وایم. ټیک ده. دا زما سره هلته سیو شو. د آوټپوټ وینډو کې تاسو ته ښایي چې دا کوم ځای سیو شو. دا به مونږ د دې ځای نه آوټپوټ وینډو ختمه کړو. ټیک ده. ټیک شو. نو امید کوم چې دا به ستاسو په سمجھ کې راغلی. دې نه پس بیا تاسو ته زه ښیم چې کوریلیشن مونږ څنګه کوو، ریګریشن مونږ څنګه کوو، ماډریشن مونږ څنګه کوو. دې نه علاوه چې نور کمې امپورټنټ 1 وی انووا 2 وی انووا او
دې نه علاوه نورې چې کومې امپورټنټ خبرې دي هغه په خپل ریسرچ باندې موږ څنګه کوو. په دې خبرو باندې یا دا کم پریکټس چې موږ وکړو په دې باندې تاسو هم پریکټس وکړئ او بار بار به پریکټس وکړئ. څه کوېسچن تاسو په کمنټ باکس کې کولی شئ او تاسو زموږ سره ډایرکټ کنټیکټ زموږ د یوټیوب چینل د اباوټ سیکشن هم زموږ سره کولی شئ. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تھینک یو ویری مچ. الله حافظ.